बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंग सिमडी की लग कार को अवला खबर मंग सर सिमडी की दादा छे मंग सरंग कवले शु लदी कमांड पर जरिया ले यूजर सखा पासवर्ड सकरू लरी करू यो पॉइंट है पर मंगा यूजर छे दे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर दे पे में दे एडमिनिस्ट्रेटर दे और बलदा दे छे मंग सरंगा कवलेशु छे खपल एडमिन यूजर चिपादी हालत के डिसेबल हुई पश्तो की बेली के सही था आठ शेफ का वो बेली के बेलक तकलीफ ही सही था फिर पोए के होगा ना ये तो है मां मंगसर का कौला शो चिखपल एडमिन यूजर चिपादी हालत के डिसेबल हुई हगा एनेबल कर सही था बल पॉइंट दाल बदा टूल सिमडी न मंगा को कना बल्दे मुंगसरंगा कवलेशु चे ददी कमांड फो जरिया यूजर ज़्याद औ कम को के ब्या टेमूर लम तंगनो ब्या कमांड प्रॉम्प्ट की लिस्ट ड्राइव दिस पार्ट आगे बानी में इंशाल्लाह ब्या कार को अवलदा दे तासो इनकी प्लस आर राशे रंता ऑपरन की उली के सीएमडी में चूली का दावस के इंटर बैक है बुरे सीएमडी सर तासो अक्सर खलक अशनास दे सही शो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम दे कमांड प्रॉम्प्ट दे लगा अब मुख्तलिफ डिज़ाइनों की राजी देख डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन आदि हालत दे पर सिमडी की तासो यो बल शेव ख़यामा जल्द उस्मान दे आकड़े बेबो चिता तो मुन पर खिलाफ खलक बड़का हुआ तासो मुख्तलिफ पॉइंट बदले चितासो मतलब कवेश द सिस्टम पर दे अल्हम्दुलिल्लाह बदे यकीन लरम चितासो की सिकस नष्टा कना चागा हराम उखरी बदे यकीन लरम सही दा ओ او که یو کس لږ ورته مایل وي هغه ته به نصیحت کوي که نه نو که چېرې یو کس راشي هغه زموږ د تاسو ډلې څخه نه وي هغه غواړي د خپل کمپیوټر په انفارمیشن کې چینجز راوړي په ریم کې په هارډ ډسک کې په کور کې په هر څه کې هغه پوره فایل سیو نه کړي او څه کې که نه لکه دې کې چینجز راځي دې باندې خو پوهېږئ نو تاسو به هغه اصلي معلومات د کوم ځای نه ګورئ د سیمډینا سیستم انفو انټر کړئ سیستم انفو نو تاسو مکمل د سیستم باندې چې څومره انفارمیشن دی هغه څه کوي تاسو درکې ان د نیټورک کارت باندې کې تاسو ګورئ تاسو بار لاړ شئ دې کې دا ټول انفارمیشن دی ګورئ دې کې چې تاسو یو مهم شی زه وښیم کنه البته چې ما لپاره مهم تاسو لپاره نه هغه دا دی د اوریجنل انسټال ډیټا اوریجنل انسټال ډیټا تاسو مخکې ما ویلو چې انټي وایرس سره تاسو د ټریک وکړئ چې تاسو د شوز د پر اکټیویټ کړئ او تاسو مطلب نه شروع پوره شوي سورځ پوره شوي نه شروع یا تاسو د کمپیوټر ریکارډر یا چې هر سافټویر تاسو په کمپیوټر کې هغه تاسو رجسټر نه ګورئ چې شي رجسټر نشي هغه ټرایل ورژن هغه د شوز وخت لري دا یاد لرئ دا هم په ګرافیکس کې هم پارشي کې دی کنه نو دیش وځي چې تاسو وخت تاسو کمپیوټر ته ورک رجسټر نه کو نو هغه چې نه شروع شي دیر شي بیا کمپیوټر ریکارډ نه کی سیو نه کی نو چې نه کی تاسو به د خپل د څه نه کوي چې ډایرکټ کال د رن ټایم تر شي هغه څه کې چینج کوي تاسو به سیستم انفو تر شي او په سیستم انفارمیشن کې بدلتا تاسو د وینډوز اوریجنل ډیټ وګورئ چې دا په کوم ډیټ باندې څه شوی دی د وینډو انسټال شوی دا نو بیا به تاسو د دې ډیټ مطابق هغه څه کې روسته کوي چې څنګه کوي تاسو یو مې شروع کوي دوه مې شروع کوي
یا 15 ورځې تیری تاسو 10 ورځې وروسته کوي نو بیا به کار نه کوي دا یو لیډ کوم ورژن چې دي کنه دا هم دا شی دی باندې پوه شئ نو دا ټول چې دی د سیستم باره کې د سدي معلومات دي پوه شئ دی باندې دا انفارمیشن چینجولای نشي انفارمیشن نشي چینجولای اوس بس راغه سافټویر به کې کاپی نه یا قتل غوړي مثال به درکم سبا ته وتاخم رایګ لیک تاسو کې پراپرټی سره شي دلته ګوري ما چینج کړی محمد اکرم همت اس یو چاته من درس ور کړی دی کنه نو سی او 7 ملي کړل تا مطلب دلته ورته خپل نمبر لیکل د خپل ایمیج د سيزون راځي اوبه توخه صحیح ده سافټویر باندې کیږي کوډ نوٹ پیډ باندې کیږي ريجنریټ باندې کیږي خو سمپل خبره ده چې وشه په اساني کیږي سختي ته اجازه نشته سافټویر د ما سره شته چې خپل انټرویو کا او سیو کا اپډیټ کا ډایرکټ سکی چینجینګ بهرحال زمونږ اصلي مطلب دا نه دی موږ اصلي مطلب دا دی چې موږ هغه تخنیک باندې ځان پوي کو چې کوم تخنیک صحیح خلق استعمالي او مطلب موږ هم په دې باندې شو پوي شو نور په تاسو بوله کې سی ال اس او انټر به کې تاسو بدا تاسو سکرین شي دا به صفاشي کلین بشي نو د سی ال اس په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ د سکرین سکي کلیر کوي صفای کوي اوس وګورئ ما تاسو مخکې ویل چې تاسو د خپل کمپیوټر ډیټ ان ټایم تاسو کولای شئ د هر ځای نه چینج کړئ کنه ډیټ ان ټایم سکي د هر ځای نه چینج کړئ وای دا کوم کسان چې راغلي دي کنه هغه دا اعلان نه خبر نه چې کوم کسان په کلاس کې خوب کوي یا په کلاس کې موبایل چیړي یا په کلاس کې چیک کوي بل درې مغسو درې آپشن سو بغیر اجازه نه خبرې کوي هغه وسیږي جریمه وسنګي دي سی وي صحیح ده کنه ډېر کوشش وکړي قاری صاحب نه دا قاری صاحب خو هغه کنه دا کوم کسان چې نو دا کوم کسان چې نو سوسه نه خوب نه کوي اخر کې کوم کسان متوجه شي تاسو خبره مکه کوشش وکړئ نو دا د کمپیوټر ډیټ ان ټایم چې تاسو کله راشي نوټیفیکیشن ایریا ایکن سره شي د جنم کولای شي چینج کړئ نور زینم دي اوس تاسو خبره کوم د سورا شي ډیټ ولیکل ته انټر کې کله کله د موږ ته پکاريږي صحیح شو سمپل ډیټ ولیکي د کرنٹ ډیټ از د تخریج سنډه د کوم 8 د 9 مکمل د ډیټ شو کیل تا به اخر کې ته وای انټر د نیو ډیټ نو ډیټ څخه انټر کړه ته تاریخ چینج دلته نو ډیټ ورکا کني چینج می ورکا نو دا تاسو به خامخا کوي څوک د پښتنو کوي تاسو کولای شئ بل څه د کمپیوټر ډیټ ټایم چینج کړئ تاسو وته چې نه دا غلط پوینټ دی یعنی کمپیوټر کې څه تاسو خبرو کوم کله کله یو شاګرد راشي تاسو د یو پښتنو کې دا ډیر اسانه وي ورته په نه پويږي پیپوي به هغه وخت کې ودر نه یری یو ورځ ما شاګرد پښتنو کوي دا سیف سکار کې ما نه یو دا سیف سکار کې خیر دا غي معنا دا نه کنه خو تاسو دا ما چې کمپیوټر کې ډېر وړ سيزونه دي دا غي دا آی ټي چې خلک وي انفارمیشن ټیکنالوژي کنه دا غي مطلب همدار چې هغه څه کوي هر څه جمع کوي انټروډکشن کوي دا هر څه سره نو به څنګه ډیټ نمبر کوم دا انټر کوم ام دې شکل باندې تاسو ټایم او ورک انټر کوي انټر د نیو ټایم نو ټایم کو ورته ورک کوي او کني ورک کوي انټر کوي دی باندې پوښ راځو موږ دا وایي کنه چې موږ څنګه کتلې شو زموږ په کمپیوټر کې څومره یوزران دي دا چوکۍ والا ده ها دا پوښتنه تاسو نه کومه موږ څنګه کولای شو چې خپل کمپیوټر کې وګورو موږ سره خپل کمپیوټر کې څومره یوزران دي یو بل نه هغه خبر ورسره ده یعنی مطلب ما په سوال باندې پوه شئ پوه نه شئ زما سوال څوک تکراروي څوک تاسو ویل شي په اسانه سره کولای شي چې موږ وګورو چې موږ کمپیوټر سمې زران کوم نه کولای شي دا خو ما ورته ویل لږه اسانه کوړه ها ګورئ تاسو مخکې ما ویل یو خو تاسو د څه وکړئ دا رند چې کله تاسو راشئ کنه ام ام سی دلته ټایپ کړئ ام ام سی مکمل کمپیوټر د رن نه کیږي هر څه رن کیږي ټول وینډوز رن کړه او نور څه درته وایم
دا څومره چې اکټیو ډایرکټریانې دي دا هر څه چې دي دا پرن کې دي ما یو هغه لیکلی یو نوټ کیدای شي اوس به م راسره وي دا رن کې چې څومره کمانډز دي هغه مې ډیټیل سره برابر کړي نه پوهېږم چې اوس به ام سی ولیکئ دا اوکې کوئ ډایرکټ راشئ تاسو فایل ته په فایل کې راشئ که یا کنټرول ام پریس کوئ او یا ایډ ریموو سنیپن دا اوکې کوئ نو دلته موږ سره اویلیبل سنیپنز دي زموږ چې څومره کمانډز دي هغه موږ دلته ښیي زه فی الحال د یو کمانډ نه استفاده کوم نور ځکه چې زموږ موضوع ده هغه نورو نه اوس استفاده ورته هم نه کوم زه څه نه استفاده کوم لوکل یوزرز اینډ ګروپس نه صحیح شو دا به زه څه کوم دا به زه ایډ کوم ګورئ که تاسو سره په نیټورک موجود نیټورک تاسو کولی شئ په یو بل کمپیوټر ته هم څه کوي ورکوئ او که نه لوکل کمپیوټر تاسو سره وي همدغه اوس زما لوکل دی که نه تاسو به همدې ته څه کوئ دا به فنش کوئ دلته ایډ شو تاسو سره ګورئ دا به سمپل اوکې کوي چې اوکې هم که ګورئ دلته راشئ او په یوزرز باندې ډبل کلیک وکړئ نو زموږ په کمپیوټر کې چې څومره یوزران دي هغه موږ ته څه کوي شو کوي نو دا مې یو طریقه ده دې هم تاسو کولی شئ اوس ایډمنسټریټرز رایټ کلیک پې کوم پراپرټیز ته راځم ورته هم دا ډسیبل که دا اوکې کا ایډمنسټریټر څنګه شو ډسیبل شو ایډمنسټریټر ډسیبل شو ټي کمپیوټر دی دا خو تاسو پرون ما کړو ما سره ګورئ ګیسټ او ایډمنسټریټر څه دي ډسیبل دي دا مې یو طریقه ده او که تاسو چې مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوو مینیج ته راځو نو هغې ځینې هم کولی شئ هغې ځینې هم کولی شئ دې سره تړلې خبره ده دا به مو کومه بیا به هغې ته انتقال شو زمونږ اصل خبره په هغې کې ده چې موږ ایډمین پاسورډ ریموف کوو ایډمین یوزر اکټیو کوو ډي اکټیو کوو هغې کې خبره ده صرف چې دغه هیر نشي تاسو به رن ته راشئ او رن کې یو ښایسته کمانډ دی ډیسک mgmt.msc تاسو به دا څه کوئ په رن کې به ولیکئ ډیسک mgmt.msc دا هم چې رن کې ولیکه ډایرکټ به څه کوئ اوکې به پریس کوئ تاسو اوکې او صحیح شو ډیسک mgmt.msc ستاسو په کمپیوټر کې چې څومره ډرایوونه وي هغه ټول به تاسو څه کوي شو کوي دلته کړی دی دې نه ډېر کارونه کېږي که نه مطلب پې پوهېږئ باندې پوهېږئ نه پوهېږئ ګورئ خیر ډیسک mgmt.msc د دې ځینې موږ ډرایوونه هایډ کولی شو ان هایډ کولی شو او ډرایو ډیوایډ کولی شو یو ډرایو شرینک کولی شو دې ډرایو نه سپیس اخلو بل ډرایو ته ورکو هغې نه سپیس اخلو بل ته ورکو نو کله داسې زموږ ډي ډرایو چې دی ډي ډرایو په ډي ډرایو کې فری سپیس نه وي نو زموږ سی ډرایو ته موږ ډېر فری سپیس ورکړی او د سی نه موږ فری سپیس اخلو ډي ته ورکوو که نه نو دا موږ سره راځي کله یو ډرایو چې موږ جوړ کړی دی دا سی ډرایو دی موږ سره د سپیس زیات دی صحیح شو یو خو موږ د یو ځای لرې نه اخلو کومو بیا مطلب بل لی ورکړو موږ د ډرایو هم د یو دی موږ ته وایې چې بېرته ورکولی شو که نه سیده ما ټرای پې نه کړې زه به کوشش وکړم صحیح ده اصل کې په سافټویر باندې نشم ویلی چې په سافټویر ورکړي خو دې ځای نه نه کېږي بیا دې ځای نه چې متوجه شي سوال ته دې ځای نه چې یو ور سپیس واخیستل شو دا سپیس بیل ډرایو کریټ کوي تا ته دا فری سپیس چې واخیستل شو د سی نه دې مو واخیسته د ډي نه دې مو واخیسته د ان لوکیټډ شو د یو بیل فری سپیس دلته کریټ کوي صحیح شو استاد یو ډرایو چې بل تا ورکړي سینه راکې ټوډي دې ورکړي مثال ما سره فری سپیس کم دی دلته که زه یو ډرایو ور چک کوم ودرېږه زه به راواخلم
دا خو یو څل نه شي بي پاتې دی دا 14 جی بي دی کوم جی ډرایو ده کنه د کې 14 جی بي دی زبر د جینا لګ هغه راواله مو فری سپیس صحیح ده بل ډرایو دی والا منګه چې سپیس اخلو فری سپیس منګه فری سپیس دې د خاطر اخلو چې ځان د لپاره بل ډرایو جوړ کړو پوه شو په څه خبره باندې بل ډرایو نه ورکړي چې جنې راغلي ایته ورته ګوره اوس دې بختره مکه و چې سخت وي کنه اوس ما به ټرینینګ کړی ما به صحیح شو او اوس دلته د یو اپشن نشته چې زی ورکم ورته صحیح ده ټریو پاګه ونوم ټریو کوم ده صحیح ده ما استاد مخکې موږ تقریبا 2 کاله مخکې کړه دې نه ما پارټیشن کړه او سره د سکی مثلا د جی ډرایو ډبل ډرایو باندې جوړو بیا ما غي ډرایو نه بیرته سپیس په جی کا جوړه نو ما کړه د تا کړه تی به و ته ورې د یو ډرایو نه سپیس اغسته فری جی ډرایو د مثلا د دې نه غواړم چې بل ډرایو جوړ کړم مثلا کې ډرایو برابر کولای شم چې بیرته د کې سپیس بیرته جی دا واچم کوم وینډو کې کړه ड्राइव अनलोकेटेड کیږي ड्राइव अनलोकेटेड کیږي خیر دا ما په دې ریسرچ وکړ چې سیټه ورته سپیس ورکما ما په دې ریسرچ وکړ خو ما د سلینکونه راکړه ساغه راکړه خو صحیح نو پوښي وای زه چې کله مونږ کوم ولته کیږي کنه عملی به یو عملی کړو تا کور کې به پریکټیس وکړه کچیر د څه کېده چې اور مطلب تا یو ډرایو نه سپیس واغسته هغه ډرایو بیل شو بیا دا سپیس ته وای او هغه سپیسیفیک ډرایو ته څه کې اډ کې بیا ودرېګه سی خیر تاسو دا کوم ډرایو باندې کړه ما استاد دینه مې هغه سبل ډرایو حاضر ما پرې چې درس پورا کوم وزن کنه صحیح شو اصل درس زمونږ دا و نه دالته پکې یاد شو زمونږ دا نو صحیح ده زه راځم جی ډرایو د موږ سره جی ډرایو یو څل 15 یا جی بي د موږ سره په دې کې 14 پاتې وکنه زه په دې رائټ کلیک کوم ال د موږ سره شرینګ والیم د په دې باندې موږ اصل درس سپیس اخلو ورکو وس خلاص صحیح ده په دې خبره کو چا دا بیا زموږ اصلي درس پاتې کی زه هم دې نه ز فری سپیس ما سره شته زه غواړم فری سپیس والم ته نه ما ته وای تاسو سره دومره په ام بي باندې شته دلته صحیح ده او زه څومره اخلم زه 300 ام بي اخلم صحیح شو ډیر نه اخلم ښه دا مې سکو دا مې شرینک دا فری سپیس شارسل کیږي دا فری سپیس به فری دا به شي دا به فری لکه څنګه فری ده دا به تاسو بلنګ درکې خالی به درکې لاندې کې تاسو ګورئ یو موږ سره سمپل والیم دی او یو انلوکیټډ دی د دې معنی څه ده ساده استاد سمپل اوس دا سمپل دی دا جوړ هیلتي دي کنه او دا انلوکیټډ معنی څه ده چې داغي موقع داغي مطلب کار نه معلوم چاري باندې څه پروسس نه شي بل څه پینې شي مطلب داغي باره کې اوسه پوری معلومات نه استاد باندې وخت درېم څلورم ډرایو جوړیږي دا ماشاءالله وایي استاد ډرایوونه جوړیږي څومره چې وغواړي زه تاسو په هارډویر کې یو پوینټ درکوم د هارډ ډیسک باره کې راځه هارډ ډیسک ګورئ څو معلومات لري د باره کې چې تاسو کله انسټالیشن کوئ سیده به څو مزه ورکوي او ډي او ای لکه لاجیکل ډرافټ به څو مزه ورکوي او څو معلومات لري د کې او 500 جی بي هارډ ډیسک 500 جی بي هارډ ډیسک به څو مزه ورکوي 500 جی بي هارډ ډیسک سی ډرایو ته نه نوي جی بي ورکړه او دا ته به یو څلو او نه هاته ورکړه ډیر ورو پروسس دی په یو جی بي پر دا ډېر کوم د فیچر جوړوي چې زه تاسو ته فارمول درکوم زه ګورئ زه تاسو ته فارمول درکوم متوجه شئ چې کله هارډ ډیسک زیات وي نو سی ډرایو ته به تاسو فری سپیس به کم ورکوئ سایز هارډ ډیسک چې کله زیات وي تاسو به سی ته څه ورکوئ کم به ورکوئ
چې کله به هارډس کمی بیا به سیده څه ورکوئ سایز به ډېر ورکوئ دا زما خبره څوک کولی شي تشریح کړي کله چې موږ سره هارډس زیات وي موږ باید د څه چې خپل د کمپیوټر ته وګورو دا څومره سامان پکې دی باید اما عمر په اندازه باندې ورنکو څومره چې زموږ ریکوایرمنټ دي وسیته کنه او چې کم وي موږ باید زیات ورکړو دا هارډس په زیات وي کنه وساته یعنی موږ سره 500 جی بی دی موږ باید دې تک زیات آزاد سره 100 جی بی باید ورکړو سپیس نه 100 یا 10 جی بی والی زما د خبره مطلب څوک کوي شي هغه شرح کړي زیات هارډ ډیسک دا هغه سپیس زیات لري سی کته د 200 ورکه مطلب دا چې هغه 500 جی بی هارډ ډیسک دا توجه شي 50 جی بی ورته ورکه هغه سپیس لري که 200 جی بی هم ورته 50 ورکه شاده 200 ورته پاتې کیږي یو دغه ورکه خبر همدا ده ګورې ښه چې کله تاسو سره 500 جی بی هارډ ډیسک موجود وي نو زیات شو تقریبا کنه نو تاسو به د سی ډرایو ته چې کم نه کم ورکوي نو 100 خو به ورکوي یو نیم 100 خو به ورکوي 200 خو به ورکوي صحیح شو على الاقل 100 خو به ورکوي صحیح شو او نو 100 سی د لپاره ډیر زیات دی کنه ډیر زیات دی صحیح شو سی د لپاره 100 سره زیات دی نو هغه زیات شو موږ سی تصور ک سایز کم ورکو اصل کې هغه کم نه دی هغه زیات دی زموږ سره د هارډس د سایز ډیر دی او کاتیا جی بی هم په 50 ورکه کاتیا جی بی الته ویسه کې الته به بالکل زیات ورکه نو تاسو سره هارډ ډیسک چې کم دی چې کمی الته به سپیس زیات ورکه زیات مطلب دا دی چې مطلب 100 جی بی شي چې یو سلو اتیا سلویر جی بی شي نو موږ کم نه کم 10 جی بی خو ورکو وتا کنه اشل جی بی خو چې د څومره چې بخیل یا راځي هغه ورته ورکی دی باندې پوښوي بهرحال نو مطلب الته فری سپیس کې خبره ده چې موږ سره یې نه تاسو په دې باندې رائټ لیکو کوي او دا څه کوي نیو کوي نیکسټ کوي نیکسټ کوي نیکسټ کوي بیا اخر کې تاسو ته وي تاسو دا کویک فارمیټ او فل فارمیټ څه فرق لري څو ویلې اشاره ته وي موږ یو سلش اس استعمالو او یو سلش کیو استعمالو یو سلش اس او یو سلش کیو کویک فارمیټ څه فرق لري او ساده یا فل فارمیټ څه فرق لري څو ویلې شي کوئی استاد چالاکه تیزی سره کیږي دا بل څه لا په دلاره بچي ګورې تاسو به خبر نه کوي ولې استاد کویک فارمیټ چې دا استاد د تیزی سره زموږ په فارمیټ کې आवाज پاینه زموږ په سپیسیفیک په ادا کې چې اپاد کې او په فل فارمیټ چې دا استاد په هغه سره دقیق سره کار سره منځي کوئی استاد ما په معلومات کې راځي فارمیټ سره اکثر چې دا کنه فارمیټ نه باسي چې فلش یا راغی باسا فارمیټ نه دا استاد په خبره یو تعلیق وکم کویک فارمیټ خلک چې کله پارټیشن وشي بیا کویک فارمیټ کار نه کوي پارټیشن چې وشي په 98 کې خبره کو بیا کویک فارمیټ کار نه کوي بیا بس لشس سره استعمالي او چې پارټیشن نه شوی سمپل فارمیټینګ کوي بیا کویک کولای شي یو فرق دار بل فارمیټ څه معنا لري لکه مثال موږ یو وخت جارو کوو کنه زر جارو کوو کثافت بعضې کثافت ورته پاتې کېږي نو هغه کوم چې مثال دقت کوي دقت سره پاکوي جارو کوي کنه مثال خلاره چې صافي نو هغه اودا کې ګندونه او خاورې او هر څه ته एग्जांपल ورکه ک ډیفینیشن کې کوازه کې حدیث یو ہے دا واضح کومه استاد یعنی د فرق لري کنه چې دا موږ کوم فارمیټ وو هغه ارڅ دا کوي خپل کار کوي صحیح کار نه کوي چې موږ غواړو مثال صحیح پاکاري ورکنه راولي او چې موږ مثال فول فارمیټ وو مثال دا معنا لري چې موږ خو صحیح دقت سره ارڅ زموږ پاتې احساس ټول خبرې صحیح دي ټول یو خبره ده کویک فارمیټ چې دا زمونږ د ډرایو زر فارمیټ کوي او که فل فارمیټ یې هغه زمونږ ډرایو لږ وخت لري کنه خدا کویک فارمیټ چې دی کې بیټ سیکټر نه معلومیږي تاسو کو په 98 فارمیټینګ کړی که فل فارمیټینګ وکړي او چې کله کوم هارډس بیټ سیکټر ولري بیټ سیکټر نو هغه ولته هایټ کیږي هغه پرسنټیج نه هایټ کیږي بیا موږ بټن ورپسې وهلې بټن به مو وهلې چې زر زر شي بیرته هغه سٹارټ شي بل دا فل فارمیټ سیستم فایل ځان سره ساتي کاپی کوي او کویک فارمیټ دا کار نه کوي
فل فارمیټ چې دی دا قوي راځي لکه ان ټي اف ایس غوندې نیو ټیکنالوژي فایل سیسټم او کویک فارمیټ داسې مثال لري لکه فیډ فایل الوکیشن ټیبل نو هسې ویک ډېر هغه نه وي ضعیفي شی ضعیفي وکنه کویک به تا د خاطر استعمال چې کله ستاسو ضرور کار او زر زر کار ختمه لکه تاسو چې کله چاته لاړ شئ نو هغې ته تاسو مونږ ته انسټالیشن وکړه کمپیوټر کې لکه مخکې خلکو دا ګوسټ وینډو کوله که نه چا به چې چاته وینډو وړي دا وینډو ورته وکړه اوس خو الحمدلله ډېر خلک دې وینډوز کولی شي هر څه خپله کولی شي که نه نه هغه مخکې ښیم تقریبا یو څو کاله مخکې به ګوسټ نه ده ګوسټ 15 منټو کې 3 منټو ګوسټ مالیدلې ده اټومیټک وینډوز ده خپل هر څه کې ده نو هغه بل د استعمال بار کې وي سي دي کټر او دا شین چې دي دا په کیو کنه نو هغه به انسټال ده ولی چې هغه زر انسټال ده سپیس کې به غستا خو هغه به زر خراب ده بل هغه د پارم ګټه چا به دا کار کاو ځکه انسټالیشن پیسې به نو هغه کار به زر شنو سیستمونو هغه کې به کار کاو ګوس بالکل ګوس وینډو ګوس خپل ګوس دی نو ګوس وینډو خپل هر څه اګنور کوي که څومره ایرر پکې هغه اګنور کوي هغه ایرر نه سکیږي مخکې ځي نو موږ دلته وایو چې دا فارمیټ کوي یا سودا کمپریس کوي که نه بل ډرایو چې کله کمپریس شي بې فایده څه ده دا لاندې دویم آپشن چې دی ډرایو چې کله تاسو دا کمپریس باندې خو پوهېږئ که نه کمپریس څه ته وایي زه فولډر څو قسمه ده موږ سره وینډوز کې کمپیوټر کې ځان نه مو وایي که نه مړه ځان نه وایم یو ګورئ موږ سره سمپل دا نیو فولډر دی یو موږ سره بریف کیس دی یو زپ دی صحیح شو دا درې قسمه تقریبا ونرا دا موږ فولډر لرو خو زیات دي خو فلحال دا خبره کو نیو فولډر خو سمپل فولډر دی زموږ اصل خبره په زپ فولډر کې ده زپ فولډر څه ګټه لري یو معلومات به ډېر ځای کې جوړته یاد شي فایل سیف ساتي یو خدای چې وایرس څه کوي اٹیک به نشي کولای حقیقت دا خبره ده بالکل پاسورډ اخلي اول ډیټا کمپریس کوي لکه معلوم شو صحیح شو آن ټایم کې ډیر کلونه موږ انټرنیټ کې ټچ کولای او دیک یو مهم پوینټ همدار اٹیچمنٹ کې چې کله تاسو په انټرنیټ اٹیچمنٹ کوئ تاسو کوشش وکړئ هغه په زب باندې وکړئ چې کله تاسو سره زب نه وي نو تاسو یو اٹیچ کوئ تاسو مشکل سره بل اٹیچمنٹ کې مهمه خبره ده که تاسو یو فایل کې پی ډی اف کې ورډ کاری مطلب که خوب کې کبي خوب وي په خوب کې او کبي خوب وي صحیح شو تیارې وته مکوئ وای شي کنه نو د دې سایز کې زیات نو انټرنیټ کې چې کله تاسو اٹیچمنٹ کوئ او سایز زیاتی هغه نه کوي در سره یا ټایم یو څه د قدر کې چې نه کیږي یو څه نو تاسو به غضب د کې کمپریس شي به هغه اٹیچ کېږي نه بچا اٹیچ هم کو تاسو به کولای شئ استفاده وکړئ بهرحال نو دا بیا موږ ډیټا کمپریس ته حاجت نشه دا ډرایو خپل ډیټا کمپریس کې اور خطا کوي کمپریس کوي دا خوبي پکې خدا څه کوي نیکسټ کوي او دا څه کوي فینیش کې ډیټیلز دلته درکې درته دا وسه کوي فینیش به کوي نو 300 MB باندې زمونږ څه شو ډرایو دلته شو ها زمون چې کله هارد ډیسک مطلب 500 GB چې کله موږ انسټالیشن وکړو پارټیشن وکړو نو دا غي سپیس کېږي دا غي سپیس کمیږي ولې کمیږي ساده هغه سپیس کې کمیږي چې پر دا ګرانوي کله چې موږ بعد وخت موږ دا سیستم ته کاپی کیږي د سپیس اخو سیستم نه علاوه سره د پر دغه پر رقم راځي استاد ها صحیح ده جواب دې صحیح ده ګوره سیستم نه علاوه د حسن علاوه ست یو خبره ده چې کله تاسو په کمپیوټر کې الته پارټیشن کوئ دا پټ کوئ نو الته چې دی ځینې وخت داسې کېږي چې تاسو یو ډرایو فارمیټ نه کوئ دا څو دکاندار هغې ته به خلک کمپیوټر وروړي کمپیوټر والا چې وینډو پکې به چې دې خو هارډ ډیسک کم دی الته هغه ډرایو راغلی یا راغلی نه وي او په ډیسک مینجمنټ کې هلته صحیح آفرین نو هغه الته فارمیټ کړی نه وي الته مطلب برابر کړی نه وي بیا هلته ډسپلی نه ورکوي او چې کمیږي که ډېر کم شو بیا دا وجه ده که کم شو هغه خپله سیستم ځان سره څه کوي سټور کوي بهرحال موږ ځان دپاره دلته یو څه کړو یو ډرایو هم جوړ کړو دا بېرته ډیلیټ کولی هم شو هر څه پکې وشو بیا درس نه وځو راځو خپل اصلي موضوع ته زموږ اصلي موضوع دا وه چې موږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې یوزران وګورو چې موږ سره څومره یوزران دي تاسو به ډاس موډ ته راشئ دلته ول ایګزیټلی کمپیوټر ډاس موډ ته راځم
وین کی پلس آر او سی ام डी کوم ځای ته راشئ سی ام डी ته سی ام डी ته چې راغلی په سی ام डी کې به تاسو ولیکئ چې نیټ یوزر څه ولیکئ نیټ سپیس یوزر نه ښکاري لکه چې ښکاري اوس نیټ سپیس یوزر دا نیټ سپیس یوزر هم چې ولیکه نو تاسو ته دا به څه کوي انټر به کوي چې انټر هم کوو ما ته دلته وایي چې موږ سره یو ایڈمنسټریټر دی یو موږ سره اکرم همت دی او یو موږ سره ګیسټ اکاونټ دی دا موږ ته نه ښیي چې کوم انیبل دی کوم ډسیبل دا موږ ته نه ښیي صرف ټول اکاونټونه ښیي کوم اکاونټ چې کار کوي کوم اکاونټ چې کار نه کوي ټول موږ ته شو کوي نو د نیټ سپیس یوزر په ذریعہ باندې موږ کولی شو زموږ په کمپیوټر کې څومره اکاونټونه یې څومره یوزران یې هغه موږ د څه کې شو کوي کله چې زه راشم کنټرول پینل ته او یوزر اکاونټس ته راشم یوزر اکاونټس ته منیج نظر اکاونټس ته راشم نو ما سره ګیسټ آف دی ګیسټ څه دی آف دی او صرف ما سره لوکل اکاونټ ایڈمنسټریټر اکرم همت په نوم باندې نو دې مطلب دا شو چې ګیسټ خو آف دی او ما سره ایڈمنسټریټر اکاونټ بالکل تشته هغه هایډ دی هغه څه دی هایډ دی نو موږ دا وایو کنه چې اول موږ هغه خپل اکاونټ چې دی کوم چې هایډ دی هغه څه کوو هغه ان هایډ کوو یعنی موږ سره تاسو مخکې ما ویل چې کله تاسو په مای کمپیوټر باندې دلته رائټ کلیک وکړئ رائټ کلیک مینیج ته راشئ په دې کې لوکل یوزرز ته راشئ یوزرز ته نو ګورئ دا مطلب د دې څه دی دې مطلب ډسیبل او هایډ دی ایڈمنسټریټر هایډ دی او ګیسټ ډسیبل دی نیټ یوزر بیا موږ کله استعمالو تاسو دا سوال نه کوئ کنه خو سمپل خبره ده خلاص شالتا اول ته څه کا ان هایډ کا خلاص د دې ګټه تاسو ما سوال نو ویلو کنه سوال نه دې سکړو چې کله درځو شو دا مو سوال ته ما سوال نه اوکې سوال وکړئ کله کله پاسورډ د مېریږي کنه مثلا او موږ کولای شو چې د فټ کمانډ لاره نه لاړو دا سیمې ته آفرین دا منګه نیټورک کمانډ پرومپټ د دې نام کولای شو د ریپیر نام کولای شو د زینو نه کولای شو صحیح شو هغه بیا تا کوم دغه څه نه نه کیږي دا کیږي نه نه پاسورډ ماتي پاسورډ ماتي اے تاسو مال پریز دا پورا کم یو ځل صحیح ده نه نه ایڈمنسټریټر هم ماتيږي سی ډي آر سره وغیرہ ایڈمنسټریټر هم ماتيږي دې لار نه ماتيږي دین هم ماتيږي بلم ار لار نه ماتيږي صحیح ده ډیر ځای نه د اوس اصل کې دا کار چې کومه دا اصل کې د څه دی چې سبا ته به کوم کار کوم به هغه د پاره دی صحیح ده هغه د پاره دی دا کار صرف تاسو ولرم چې نس کوی شي کمانډ پرومپټ استعمال کړئ نیټ یوزر باندې موږ د ټول یوزران شو کوي ما سره هلته یو یوزر شته هغه ایڈمنسټریټر دی هغه څه دی ډسیبل دی دا لیکم چې نیټ یوزر کوم یو صحیح سپیل ایڈمنسٹریٹر آغا ایکٹیو کا او یس انٹر کا دا کمانڈ کمپلیٹ سکسیسفلی صحیح شو کم کمانڈ ہے منگ سرا نیٹ سپیس یوزر اور پسے ایڈمنسٹریٹر سپیس ایکٹیو بیا یس اس کو ذرا شم مائی کمپیوٹر ترا شم مینیج تھا لوکل یوزرز تھا ایڈمنسٹریٹر سے شو ایکٹیو شو ون کی پلس ایل تاسو پریس کئی ون کی پلس ایل صحیح شو او تاسو راشي یوزران چیک کې ګوري اټومیټک بلته ایڈمنسٹریټر صحیح موږ سره دا به ایکټیو وي بیر ز خپل یوزر ته لاګین کېږم
کبیر ته زغړم دا ډی اکټیویټ کما ما ته نه پکارم چې نه پکار سمپل خبره ده ګوره او ما کمانډ دی صرف دا یس بس کوي دا بنو کوي یس بس کوي دا بنو کوي او دا به انټر کوي خلاص اوس کلم تاسو یو ریفریش ور کوي او راشه مې کمپیوټر باندې رائټ کلیک مینیج ترا شي لوکل یوزر سره شي وګور دا ډیسیبل شو دلته څنګه شو ډیسیبل شو هر یو اکاونټ تاسو کولای شئ سکه ډیسیبل کوي او انیبل کوي ها دا زه ایڈمنسټریټر اکاونټ کیما داخل شوم لاګین شوم ورته ایڈمنسټریټر اکاونټ تاسو شوم لاګین شوم خو چې څنګه لاګین شوم ډایرکټ پاسورډ ډیزاین د کی معنی یاد وو سوال دی سړی وي اوس هغه ځکه تاسو اوس دا پاسورډ بریک استعمالوي چې پاسورډ هیک کوي تاسو داخل شوم بل امغه وخت کې نه ير شو کله د څه کیږي کنه انسان هغه وخت کې ارسېږي زه غواړم مطلب د کوم اکاونټ وزما اکاونټ چې اکرم همت دا پاسورډ لري زه غواړم دا پاسورډ څه کما دا ختم کما نو راځم نت سپیس یوزر اور پسې اکاونټ نیم اکاونټ نیم چې مطلب تاسو به یو نت سپیس یوزر ولیکئ چې دا اکاونټ دلته راشي درته صحیح ده نت سپیس یوزر AKRAMHEMMAT سپیس شفت به ونیسئ اته به وچ سٹار راشي سراشي سٹار دا سٹار ډېر زبردست شی دی په ډاس موډ کې چې دې سره موږ د اټرپ سره دا استعمال او پلس ایچ سره ارسم کو مطلب سٹار مطلب دا د 4 صحیح دا انټر کې چې انټر هم کو ټایپ پاسورډ فار د یوزر نو ماته وي هغه مخکینه پاسورډ شو هغه ختم شو هغه هیک شو اوس نو پاسورډ کا ورته ورکه ورېکا زه نو پاسورډ زنه ورکوم دا انټر کوم بیا ماته وي ریټایپ د پاسورډ ټو کنفرم مطلب دا دی کنه چې امدا اوس چې دا کبره ما پاسورډ ورکړی امغه ویل ته بیا ورکړه چې ته مو ته یقین شي چې دا پاسورډ صحیح دی او کنه نو دا انټر کیو ته یوم نو ورکوم بس دا کمانډ کمپلیټ شو کمپلیټ سکسسفلی مطلب دا اوس صحیح شو او چې کرم زرا اعظم ان کی پلس ال پریس کما او زه دې داخلي ګورم ولی ځکه هغه پاسورډ ما سکو هغه مې ختم کو نو کله کوم غواړو مطلب چې پاسورډ ختم کو نت سپیس یوزر بیا ایڈمنسټریټر بیا سپیس پلس سٹار نو دې سره موږ کولای شو سکو ختم کو ایڈمنسټریټر په ځای باندې ما نوم ورکړو او تاسو بل ته وو هغه نوم نو ګوره نت سپیس یوزر سپیس نیم سپیس ډایرکټ بس د ګیسټ اکاونټ نه مې د سکیږي د دې خپل فایل د په سی ډرایو کې په سیستم 32 کې هم نه توخه په سیستم 32 کې هغه فایل چې دی د سی ام ډي په نوم دی هغه چینجيږي سنټیک ته هغه چینج شي اتوماتیک لاګین کیږي بیا او د سنې کېږي اچھا وینډوز پاسورډ لې ول نشي کوي ما پرون ګورې ښه تاسو به دې څه وکړئ زه خپل سبا ته چې د یو سی ډي د وینډوز سی ډي باندې کېږي تاسو وینډوز غان نه استعمالوئ پام دې سی ډي باندې کېږي صحیح ده زه به تاسو ته کوم پای کې یو سافټویر هغه مشخص کې هغه قوانین کار کوي یو دا دی یو بل ما سره خپل یو اس بي دم برابر وای شي چې زه صرف هغه سافټویر ما کړی د نت نه واخلم یو اس بي برابر وای شي ورته څه کولای شي صحیح شو سبا ته زه خیر ده به خپل راوړم څه مشکل یو اس بي نه اړیو ته برابر وای شي ځه دې وینډوز نه جوړه خیال یو ته کی فارال مشته سیټ اپ پاسورډ تاسو مخکې مو ویل چې د بایوس پاسورډ چې دی سیموس بیټری دا هغه نه راوچ د جمپر دی دی باندې کیږي ته شو او یو سپروایزر پاسورډ لې نو هغه بیا کمپنی د خلک ریکوست کوي هغه خپل کوډ را لګي هغه باندې ماتي دا کمپنی سیستم باندې ها دیزه وای پوښه کنه دیزه پوری پوښه کنه ها نیکسټ زمونږ دا چې موږ څنګه کولای شو
یاره دې ته به حاجت نه وي چې موږ څنګه کولی شو ډرایو داس مونږ نه لاک هغې ته حاجت نشته بس ته دومره صحیح ده نور به انشاءالله صحیح کافي به وي چې تاسو بس نور هم نن بس نن هم دومره بس ګرمي د مړه داسې زه خو ګرمي ډېره زیاته ده ولا استاد سپین کله مونږ کمپیوټر ته داخلي چې مونږ کوډ ډېر شوی پاسورډ ډېر شوی نه راسره سیاسي څنګه بل څه نو کولی شو دا ختم کړو هغه تاسو مخکې ویل په سیستم ته په سی ډرایو سی کې سیستم متوجه شي سیستم ته ټوټو کې تاسو که خیال وکړئ دا وینډوز چې داخلي کې انټر ځکه نه دلته لږ کلیک کې دلته کیبورډ راځي دا کیبورډ راځي زه نه هم نه څنګه چاري دی دا ډېر اپشن درکې نن درې